مفتی صاحب اور داغه سره حافظ صاحب ته زه مبارکبادي ورکوم اور سونه مقتدیان د حافظ صاحب په تراو کې شرکت کړي هو اور کم هغه خلک چې نن میلمانه په نسبت دلته مشتي سره ناستي دوی ټول ته زه مبارک ورکوم. دوی د مبارکباد مستحق دي. الحمدلله مشتي د خپل پزان باندې فخر وکړو، افتخار وکړو چې مشت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې الله پیدا کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت د پاره 12 انبیا رسول الله بارګای لا کې دعا وکړل چې اے رب دا امت ما ترک یا مش دا امت کی پیدا کی. لیکن حضرت عیسی علیہ نبی علیہ السلام دعا قبول اسوا چې هغه پیغمبریت رسالت چې کم کتاب انجیل پر د باندې را نازل شوی وو هغه شریعت به ختمیږي، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عام امتی وهي. ماوتا د خپل پزا باندې فخر وکړو چې ماوتا نه یو حسرت وکړي، نه یو تمنا، یو درخواست، بلکې الله رب العزت بغیر درخواست د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړو. بیا عظیم الشان قرآن المقدس کتاب د دې امت الله رب العزت ماوتا پیدا کړل. زمارونو کم آیات چې ماستی د مخه پیش کړي الله جل جلاله و معنا واله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دلاساهی ورکهي اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ته غبراوي جما چې سونه امتونه تیر سوي دي په هغه ټول امت باندې ما فرض روزه پر دې باندې فرض کړی و، لیکن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غبراوي جما ستاو د هغه امت په مابین کې فرق دادی چې د دوی روزه په هغه روزه کې فرق راسي. د روزه مقصد هم دادی چې لعلکم تتقون ته پرهیزګاری اختیار کړئ. دا رمضان مبارک رسول مبارک علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې بلکې د بخاری شریف کم پیش ونم لك احادیث دي په هغه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عمر زیادتی د پاره خپل عمر نه دی غوښتي د الله څخه، لیکن یو د روایت مشته ملاویږي علماء کرام وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د رجب میاشت برانیم سره دعا به غوښتله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان چې الله دا کم چې د رجب میاشت د ستا میاشت ده زما په عمر کې برکت را واچو، کم چې شعبان میاشت ده الله رب العزت خطوا کو چې الله زما عمر کې برکت واچو. برکت صدا پاره دې د پاره چې الله رمضان المبارک لما ورسو په خیر او عافیت سره. نو دا ډیره عظیمه میاشت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د رمضان المبارک اولنۍ شپه د عرش برسخه یو ډیره خوشبوداره یو ډیره پر نور هوا چلیږي، په هغه هوا کې ډیر شایسته आवाज وي، سرولی आवाज، خوندور आवाज وي. اور کم وخت چې جنت په دروازې کې د आवाज ټکراو سي اور کم حالت چې حور پیدا سوي دي وحور مکسورات فی الخیام المسک. الله رب العزت وايي ما چې کم حور پیدا کړی دي هغه د عنبر د مشک زعفران څخه ما پیدا کړی دي. بیا الله رب العزت فرمایل ما چې حور پیدا کړل یو انس یو جن، نه فرشته نه انبیا نه رسول نه ملائکه نه جبرائیل نه میکائیل نه اسرافیل، اچا الله دوی ته نکړ ښکارا. الله فرمایل ما دوی پټ کړل دغه د پاره چې ما یو احمد محمد خاتم الرسول امت د پاره دا حور ما تیار کړی دي. هغه حور که خپل دا یو غوته دا کم مر چې ما تا وینو صرف مرته صرف د خپل غوته ښکارا کې هغه مر به نور سي. علماء کرام چې عرش باره کې یو حور خالق خپل پړونه سم کې الله رب العزت دونه پاک خوشبو ایشي دا کداغه دنیا والا دا خوشبو دی پزل راور رسیدل دا به مدهوش سي. هغه حور الله رب العزت پیدا کړی دی دا کم چې نالګ د لعاب د څخه پاک دی. ما ته سمجاویدن د پار نبی کریم صلی الله علیه وسلم احمد مجتبی خاتم رسول فرمایل دا که په سمندر کې تو کې دا ټول سمندر د دې د تو د وچرغه شهد زین جوړیږي. هغه حور په آپس کې به گفتگو کوي
چې نن سونه شایسته خوشبو، سونه شایسته آواز، نن سونه شایسته الله رب العزت جنت شایسته کوي. د دې جنت شایسته ول مقصد څه دی؟ دا اور په اپس کې یا فرشته باندې دا یا الله رب العزت خپل ورته فرمایل نن د احمد مجتبی محمد مصطفی علیه السلام د روزدارانو اولنۍ شپه